الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 52 یعنی 52. پمخ کے 51 نمبر کی منگویلیو چه دا دراتلون کی آیت د پارا مقدمه دا او تمهید ده. پدې کې معافی د عبادت دسخی ذکر کئی. بنی اسرائیل و شرک وکو چه کرتبی ولیدو متاثر شول دسخینا پتاوے دو شول او د خیر او د شر تمه ولرلا او شرک بغیر د توبې نه معاف کیږي. نو الله ورتا دوی توبه وستا الله ورته توبه قبول کړه. ثم عفونا عنكم عفوا ورانولو توي چې کله د ګناه په بارکی ذکر شي او زیاتوالی ته هم وی لکا سورت بقرہ 219 نمبر کی اللہ فرمائی قل العفو. کمی پیسے مال چی زیاتی شی نو د دې اعتبار سرا عفو د ازداد و ندا دلتا مراد ورانول دی. اللہ فرمائی چستاسو گناہ ما مٹاو کڑا ورانه موکڑا من بعد ذالکا ارستو د عبادت دسخی یعنی د شرک نا پس. شرک غندے لویا گناہ تاسو نصادر شوا توبه مو وکڑا ما درتا معاف کڑا دا څومره لوی نعمت تے. اللہ فرمائی لعلکم تشکرون. دا گناہ مو در تدے دا پارا معاف کڑا. عفو دا گناہ یا تذکیر دا نعمت طلب دا شکر دا پارا دے. دا انعام دا توبے دا معاف کولو زکا در یادوم چی تاسو شکر و باسے او شکر دیتا نوئی چی یا اللہ زما شکر غٹے غٹے نوڑیو کی او بیاوئی چی شکر خدایا شکر. دا شکر نہیں دا دا شکر الفاظ دی. شکر ویلے کی گی دیتا چی تا دا اللہ عبادت وکی. لعل دلتا دا طلب دا پارا دے. دا شکر پورا معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کڑے دا مدارج السالکین کے
هغه پکې قیودات لګولې دي چې شکر په حقیقي معنو سره ویل کېږي محبت المنعم، چې کم څوک تا سره تا ته انعام پتاو کی هغه سره مینه لرل. نو اول شرط دا ده محبت المنعم، د انعام کوونکی سره مینه ساتل. نسبت النعمت الى المنعم، دویم شرط پکې دا ده چې کم نعمت پتا باندې شوه ده د هغې نسبت انعام کوونکی طرف ته وکي. یعنی دا ښکارا کې هر مجلس کې دا وایي چې په ما دا نعمت الله کړی دی، ښکارای کې. یا تا سره یو سړي ښېګړه کړې ده، نو اول خبره دا ده چې د انسان شکر ادا کوي هم هغه سړي سره به مینه ساتي، او بل به دا وایي چې دا ښېګړه ما سره فلانی کړې ده. دا د هغه حق دی په تا باندې چې ته دا ښکاره کې، بشرطې که هغه تا ته دا نه وي ویلي چې زما حال به نه وایي، بیا خو ځان له خبره ده کني دا به ښکاره کوي. نو لہذا د الله محبت چې کم چا در باندې انعام کړی دی هغه سره مینه ساتل، او کم چا چې در باندې نعمت کړی دی هغه طرف ته د نعمت نسبت کول چې دا ښېګړه ما سره الله کړې ده. او بل د ثناؤه علیه، د هغه ذات به تعریف هم کوي په دې چې تا سره هغه انعام کړی دی، نو ته به د هغه تعریف کوي چې دا نعمت مال الله را کړی دی. یرا الله ډیر لوی دی، یرا ډیر حاجت روا دی، یرا ډیر مهربانه دی، دغه به تعریف کوي. امدارنګي ذکر النعمت والاعتراف بها، چې د نعمت ذکر کوي نو ور سره به اعتراف کوم کوي چې دا ما ته پروردگار عالم را کړی دی، زیمنم اعتراف کوم. خضوع الشاکر للمشکور، کم سړی چې شکر وباسي دا به عاجزي هم کوي الله ته. او بل دا دی چې استعمال النعمت فی رضا المنعم، دا کم نعمت چې تعالی الله درکړی دی دا نعمت به د الله پر رضا کې لګوي. یعنی چا چې انعام در سره کړی دی د هغه په رضا کې به لګوي. همدارنګي علامہ ابن قیم رحمه الله تعریف کوي د شکر. ظهور اثر النعمت، ظهور اثر نعمت الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. کم نعمت چې پروردگار عالم پتا باندې کړي دي هغه با په جبه باندې ښکارا کوي. ثناء واعترافا، د دې د پاره چې د هغه تعریف ور باندې وکي او دا ومني چې ما باندې دا رحم الله کړی دی، هر مجلس کې بوای. او پسړه کې بدن هغه حاضرې د الله د محبت د وجنا، یعنی زړه کې بد د هغه محبت وی او هغه نعمت به همیشه حاضر لري. وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، او پلاسونو پخو باندې بد طاعت وی د هغه ذات. نو شکر دا نه دی چې شکر خدای شکر خدای، ډېری خبرې تا باندې کوم رب انعام کړی دی د هغه رب پر رضا کې ولګوا ځان. الله بدن درکړی دی نو د هغه رضا کې صرف کا. هغه سترګې درکړې دي نو د هغه دین ته وغړوا. هغه غوږونه درکړې دي نو د هغه کلام په واورا.
هغه عقل درکړی دی نو د هغه په کتاب باندې ولګوه. هغه پښې درکړي دي نو د هغه عبادت کې استعمال کا. هغه لاسونه درکړي دي نو د هغه عبادت کې استعمال کا. او هر ځای کې د هغه پښتنو خبرې د پښتنو خبره چې هر ځای کې د هغه حمدونه او سندرې وایه. یو سړی چې د چا نه خوشحاله یا یو سړی چې په چا مینی هر ځای کې د هغه تعریف کوي. په نه خبره کې هم د هغه خبره راړی چې د چا سره مینه وي په هره خبره کې راړی. نو دغسې الله په هره خبره کې اړوه راړوه. دې ته ذکر دینا معلومه شوه چې ارکان د شکر دوی. شرایط خو ډیر ذکر کړي دي علامه ابن قیم رحمه الله. دو شیونه داسې دي چې دینا بغیر د شکر ادا کیږي نه. یو نسبت النعمت الی المنعم، د نعمت نسبت الله تکول چې دا فلانه رحم په ما پروردگار عالم کړي دي، نسبت به الله لکای. دا درجه د توحید او ترک د شرک دا. شرک پر چې د نسبت کله الله ته وکي نو تب د شرک نه ځان بچ کی. نن سبا چې چاله الله بچي ورکی یا چا سره پروردگار عالم خېګړو کی نو دوی څه وای دا د پلنی برکتو یری دا ستا برکتو پلنی. نه 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 دا سه موایا دا سه وایا چې دا د الله برکتو برکتونو والا ذات صرف الله دی. قرآن صرف هم دا مسئله خواهی. امت چې څومره تباه دی پم دې کې تباه دی چې د مخلوق تبرکات منی. مولیان پم دې کې لګیا دي چې خلق د مخلوق په تبرکاتو باندې راضي کی. یره جی پلانې ډېر لوی ولی دی، یره جی پلانې ډېر لوی بزرگ دی، یره جی پلانې ډېر لوی شیخ دی. موحد مومن یا د الله پیغمبر هغه صرف اور صرف د الله صفاتونه کوي او د خلقو تعلق 24 غنټه الله سره جوړي. هغه به صفت چې کوي د الله به کوي. زمونږ رب ډیر خالوی خالق دی. یاره زمونږ رب کې لوی برکت، یاره داغه لاس کې ډیر برکتونه دي، یاره داغه قدرت ډیر طاقتونه دي ور سره. هغه ډیر لوی دی، هغه ډیر غفور دی، هغه ډیر رحیم دی. اب صفاتونه د الله کې مشرک چې نه پیژنې پم دې پیژنه چې هغه به د الله په ځای د مخلوق صفاتونه کوي. مخلوق هر څوک چې ولی نه. نو اول خو نسبت د نعمت ده انعام کون کی طرف تا، او دویم رکن ده استعمال النعمتی فی رضا المنعم، د نعمت در کون کی پر رضا کی د هغه نعمتونه استعمال ولسترګي لاسونه وغیرہ. جب الله در کړی دا نو داغه پر رضا کې استعمال کنه. د رب صفاتو کا کلا د قبرونو صفت کوي، کلا د باباګانو، کلا د باچاهانو، کلا د مفتیانو، کلا د مولیانو. ولی کوي بس د الله صفت کې ولګوا. جب الله در کړی دا د رب صفت کې ولګوا. که مولانا صاحب در کړی وي نو د مولانا صفت کې بیا ولګوا. نو دا درجه د سنت ته. ځکه چې هغه ځایونه چې کم د منعم رضا دا هغه سنت سره معلومیږي. نو دینه معلومه شوه چې شرک و بدعت دا گناهونه دي، دا ناشکری دا. ثم عفونا بیا معافی وکړه منګه عنکم تاسو ته من بعد ذالکا رستو د گناه کولونا لعلکم تشکرون د دې د پاره چې تاسو شکر وکئ. واذ آتینا موسی الکتاب او کلا چې ورکو منګه موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق انکی معجزه لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو لار مونږه. دی کې بل یو نعمت خاصه ذکر کړي چې هغه ور کول د کتاب دی. یعنی وګوره
لوی نعمت مو پتا سودا کړي چې تورات مو دل درک. دا کتاب دا الله لوی نعمت ده. منگ تک اللہ کتاب نوے راکڑے منگ با څومره تیارو کے وے اوس لا کتاب باوجود څومره تیارو کی څوک یو منی څوک بل منی څوک باباگان منی نو څوک اولیاگان منی نو څوک قبرنا او څوک مړی او څوک ژوندۍ منی هزار خبر دی الله ورته مړی وای دوی ورته ژوندۍ وای یرجی کتابونو لیکلی دی یو کتاب دا اللہ کتاب زیتن شیر سے دے چه دا رب کتاب کما خبرو کی نو بلا پہ مخی جوا دیتا دین وائی نو بہرحال دا نعمت دے چه تا سلما تورات درک الکتاب نا مراد پہ اجماع دا امت سر تورات دے اللہ فرمائی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ فرقان دا مبالغی صیغہ دا یعنی خجو دا کولو والا حق و باطل چی حق کارکی داسی کتاب مدر کڑے دے چی آغا خجو دا کولو والا دے نو دا واو دا پارا دا عطف دا صفت دے پا موصوف باندے کچرے مراد دا الکتاب و دا الفرقان نیوی نو الکتاب موصوف تے و فرقان بیا صفت دے نو یا الفرقان نا مراد معجزات دی ہاگا معجزے چی ہاگا دا حق و دا باطل پمینس کی فرق کئی زکا چی دا موسیٰ علیہ السلام زمان جادو دیر زیاد دا خلق با شبدہ بازی کولا لکنن چی خلق کرتبو نکی علا جی پلانی نے اگے وہ استے چر گئے تے جوڑکڑا فلنے دا سک فلنے دا نظر بندی غنی دا کرتبو نخودل چنن سبا ورطاومت اکثر و زینو کی کرامات وائی کرامت زان لئے کرتب زان لئے شہر یو سڑے چے دا اللہ رشتیا باندی ولی دے دا اللہ ولی و پس معلوم ہے خلق پا دے معلوم ہے چی دا سید وی نو دا بدا اللہ ولی وی دا دا شاوی نا اللہ ولی دے تنوی سید وی دے با پیر وی نا دا اللہ ولی دیتا وی چی دے پچھل رشتو گنٹو کی دا اللہ قانون او دا محمد مصطفیٰ دا سنتونا خلاف کار نکئی ہیچ دا شر خلاف کار نکئی دیتا با اللہ ولی وی دا سے دا اللہ دوستانونا کلا کلا یو ناشنا کار صادر شی اگا دا دے دا پارا چی دا خلق دا ہدایت او دا اصلاح زر او گرزی کرتبونا نا دا خلقو چی کتابونا لکلی مشہور کتاب دے کرامات اولیاء ٹول دروغ دی پکی ٹول اغوی دا اولیاءونا خدایان جوڑ کری دی دا سے ناشنا خبری دی ارواح سلاسہ زمنگا دا دیو بندیانو کتاب دے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکلے دے منصوب دے غطا بلکہ زور ور کئی دیو بندیان پا دے باندے چی دا آغوی لکلے دے آغی کی ناشنا واقعات لکلی دی ایوہ واقعہ پا کدام لکلے دا دا آغا خبری دی چی من خپل لی دلی دی لکلی دی چی دیو بند کے فلانے دیو بزرگ نمی لکلے دے وی آغا پا خپلا خانقاہ کے ناستو خانقاہ چی دا مسجد پا مقابلہ کے عیسائیانو جوڑا کردے دا نن سبا مسلمان طرفداری کی دا پیر زیتا خانقاہ ہوئی دا پیغمبر زیتا مسجد و جماعت ہوئی وہی اخپل خانقاہ کے ناستو خادم دروازے مخیتا ناستو نو دا سیب چے دے پو لسو رجو کے یعنی پا دے رجو کے چرتا دا دے دروازے نا باہر نو وطلے نشپشوا دی مرید تیوے چے ما باندے ملا لگا مالشکا وی تا تیل روا غستل نچے کلے دملانا لامن پور تکڑا
نو بالکل په دې ملا باندې د پستکی د ملا نتلیو او میخونه په دې ملا کې ننوتیو د ملا سره نه رہو وی مرید ورته وی چې صاحبہ دا څه چل شوی دی ته خو د سره د خانقاه وتلې نه غرته وتلې ما به ویلی چې پرې وته کار دې کړې وې لرګي دی راوړي وې ته خو خانقاه کې ناس ته ډوبار نه وتلې د املا دې پڅ شی باندې داسې شوی دا یا هغه ورته وی چې پرې دا بس غوړې کا وی ما هغه ورته وی چې نجی مال بخام خوای وی هغه مجبور شو ورته وی چې بغداد کې هندستان او بغداد به تاسو لیدلې چې دا ډېر نږدې کنه کلری دی الګ ډېر لري وی په بغداد کې ستایو پیر بایو یعنی زما مرید وو بغداد کې پکشته کې سور وو سمندر کې هوا ګډ وډ شوا کشتی ډکوا خلق ډېرې چغې الله تعالی خو الله خلق خلاص نکړل بس کشتی په ورانه په ختمې دوشوا وی هغه زما مرید ما ته توجه وکړه نو چې کله ما طرف ته توجه وکړه نو ما ز کشته تا ورلاندې شوم او ما کشته پملا باندې پورته کړه هغه کشته مو د مشکل نه راوېستله او ساحل ته مې وېستا نو هغې سره د هغې میخونه او پکې تیر ځایونه او زما ملا په باندې خوب شوه هغه مې په بغداد کې خلاصه کړه اوس دا په ایمان وایه دا کرامت دی او که دا قدرت دی یو قوم کې عادت و چې کله به دسترخوان وغوړولو نو په دسترخوان به روټۍ چټني او دا سلاد دا ډېر څیزونه کېښودل بیا به هر یو میلمه ته یو کوتک کېښوده کوتک پېژنې دومره ډیس به یې کېښوده کوتک یو میلمه تپوس وکړه چې جي دا خوراک باندې خو پوهېږو چې موږ له مو یخی دی روټۍ دا چټني دا خوراک دی د کوتک هم څه له ایښي دي راله یو وی چې پخوا زمونږ مشرانو به چې کله ډوډۍ کېښوده په دسترخوان باندې نو بیا به یو د غاښونو ډکې هم خلکو له کېښوده غاښونو ډکې ني وی هغه ډکې رواج سره رو غټېده چې اوس ته کوتک جوړ شوی دی ډکي نه کوتک جوړ شوی نو چې ډکې غټېږي کوتک ته جوړېږي کرامت غټېږي قدرت ته جوړېږي ولایت غټیږي خدای ته جوړي الله دې رحم کله چې قران نه دا قوم لری شوی دی خدای دیو کی چې بلا شی کتابونه لولي بلا شی کتاب هر قسمه کتاب لولي خو چې د رب کتاب نه خلق لري شي نو بیا دغه سي بزرگی خدای ترسئی ولایت قدرت ترسئی اور ڈکے کوتک ترسئی دې خبره پوری دې امت کې هر یو کار داسې دی لکه ډکی نه چې کوتک جوړوي زمونږ هر شي نه کوتک جوړ دی دعا نه کوتک جوړ دی د خلقو په جګړې یره موږ دیو کو دعا دی ولې ونه کوه د الله بنده دعا خود ځان عبادت دی کوا ځان لکنه یو غنټه ځان لا دعا کوا کته چا د جمعات نه و استمن ته وایا دا خود ځان له عبادت ده جمع دا الله اکبر نه جمع شروع شوا السلام علیکم ورحمت الله باندې ختم شوا دا موږ د پیغمبر کړه بیا دعا دا چې څوک ځان لا یو سړی به ودنی یا به ځان لا خزه غواړي او د بل سړی با ډیر ورانه خزه یغه بوي چې یا الله د دې خزینه می خلاص کا درچا ځان له حاجت کا اوس کته وی چې لا مولا به مالا دعا کوي نو مولا به د خزینه تنګي هغه بوي چې یا الله موږ د خزونه خلاص کی ته په امین وای نو ولې ځان خزینه خلاصي یا کی دی شي مولا د مال سره نه لګي دیندار وي هغه وی چې یا الله ما ته غریبی نصیب کې
او تبا پی امین وای نو ځان دې غرق کړه مزدوری دی خرابه د هر چا ځان ځان له سوال دی یو سړی به الله نه جنت غواړي بل سړی به الله نه جهنم نه بچ کېدل غواړي بل سړی به الله نه ښځه لور غواړي بل سړی به الله نه نرزوی غواړي یو سړی به الله نه مال غواړي بل به پروردګار عالم نه جاز غواړي هر چا چا کار دی نو دی امت کې هر عبادت نه کوتک جوړ دی ذکر و خو ساده ذکر و اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم معنی سره به خلق ذہن کی سوچ کولو دا اللہ یاد بے کول ذکر نہ بمراد داو چې اللہ یاد ساته گناہ مکوا آغی نه دا شے جوړ شو چې یو بمنیټر مخکې ناستی هغه به ځان له پیروايي او شاته به نور خلق ناستوي او یو درچ بخیجي الله الله او داسې درچ بخیجي ته به وایي چې که څوک ډول کې غږی ذکرونه خو به مې اورېدلي که بیا هغې باندې بس نشوه ورسره بیا ساز شروع که ډولکې ورسره په غږولو که بیا دې باندې بس نشوا بیا ګډې دل پکې شروع کړل وی چې دا جذبه ده څه شی ده یره جی موږ ذکر کوو دا موږ باندې جذبه راځي امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دي هغې نه مخکې به د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې زموږ مور ده د هغې قول پیش زمونږ مور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا کم سړی ذکر کی وچت لگی او بیا ټوپونه وهي د کې شیطان نه نوته دا د الله د جذبې نه ده د کې شیطان نه نوته ده دا د شیطان د جذبې نه داسي کیږي ولی محمد رسول الله نه خپل ذکر بچا کړي هغه نه زیاته جذبه محبت بد چای الله سره هغه خو چرته هم نه پاسې دلې ده نه رقص کړي ده نه ګډې دلې ده نه صحابه ګډې دي حکم روایت چې خلق پیش کړي دا ټول من ګړتو ضعیف د قران خلاف امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې دا سړی وایي چې مالا جذبه راغلی دا زد جذبې د وجه نه نیغېږم وی زبه نرو غنم دا خو په پسته قلی نه باندې نیږي زبه نرو غنم چې لس چته بلډینګ د دیوال په سره زکه نوم یا د یو کوی په مینز باندې وتا شاتیر گدم او د په مینز کې پکې نوم دلته دی په د جذبه راشي بیا به ومنه زکه چې لس چته بلډینګ باندې بره دیوال باندې کېنه نو چې ته په ذکر ځان مړ کې خدای کتاله جذبه راشي ولې الته چې څنګه ټوپوي خو پریوزي کړي پوئیگی چی مزغے میں ماتی دا کوئی پا غاڑا دا کوئی پا سر باندے دا لچوک تیر کیگ دی گڑر دا لکیگ دی او تا پی کی نوی نو چی تا ٹول قرآن وائی کا پتا جذبہ راک لزبہ دے ومانم ولی علتا چی سنگا نیک شلاد دی پریوزی نو پا پستا بروازا یا پا خکول قالین باندے با سنگا نیگے گی نو پا دے خو بخود نیگے منگ چی وارو وارو پلار لبا موی کٹ جوڑ کر مور به موږ نه ساتلو چې په دې کټ کې ماشومان ورانه ونی کې هغه خو به پوسټ و نرم به موږ له خو داسې تلیاګانې نه اچولې نو موږ به ورمنډه کړه په هغې کټ کې به موږ نیغېدو خو پوسټ وکړه اوس دغه لوبه ده الله دې کمې او بې شی معاف نو الله جل جلاله دغو کرتبونو خلاف معجزات پیغمبر لا ورکړل ځکه چې هغو جادوګرو به خلقو لا کرتبونه خودل خلق به متاثر شول چې دا خلوی بزرگ ده دا خلوی توبمی دی خدای نبی ده یا ولی ده یا څه شی ده لکه نن چې چرته ګوري خلق لکه قرآن ولولا سنت ولولا منگ تا سحر چی پاسو پا منگ باندی څه شی فرض دی بیا منځنه پس منگ لا دا اللہ څه حکم ده بیا باہر وطلو کے منگتا دا اللہ چو حکم دے لار کے منگتا دا اللہ چو حکم دے امدارنگی نور کارو ندی مڑے پیخ شو واد پیخ شو جگڑا پیخ شو جرگا پیخ شو دا اللہ چو حکم دے باران کے دا اللہ چو حکم دے سرا راغلا قیوت سالی راغلا دے کے دا اللہ چو حکم دے
باران نکیږي دې کې د الله څه حکم دی، وبا راغله دې کې د الله څه حکم دی. دا معلوم کا خلق دې پسې لګیا دي چې پلنکی بزرگ نه دا کرامت صادر شو، پلنکی ولی پلار باندې روانو وبو مریدانو غوښته هغه امساو والا وبې راوېسته. ودا الله بندا من خدا تاریخ پڑھاو کړه دے چې محمد ابن عبداللہ المنصور الحلاج دے کچ شعر منصور حلاج با ایران کی دا کرتبونه زده کړیو. یو مرید یې پخپله باندې بیان کوي چې د شپې به موږ بوتلو غره ته، یو ځای کې به د اوبو مشکل خښ کړ. موږ ته به وایي چې ځای وکنه، موږ باغ ځای کې مشک د اوبو خښ او بیا به د هغې نه مخکې لاړو، یو ځای به یې راته وښود، میوې به م راغستې وې چې دې ځای کې میوې خښې کې، او بیا با واپس لاړو کلی تا. سبا به مریدانو ته وې چیرې داسې غره له چکر لګو، وی غره ته به خپل مریدان روان کړل، وی موږ به م ورسره وو او موږ ته به یې مخکې نه ویلي وو چې کله موږ دغه ځای له ورسو نو تاسو به ووایه چې ډېر تږي یو چې اوبه پکار. وی بیا به سبا غره باندې روانو چې هغه ځای ته به ورسېدو، موږ به ورته ووایو چې حضرت ډېر تږي شوي یو، اوبه نشته. وی ده به ووایي چې الله به راوباسي، مه خفه کېږئ. تیرام صاحب ورسره وه چې کوم ځای کې به یې مشک خښ کړی و، هغه ځای کې به یې زور سره امسا وواله، هغه به سوری شو، اوبه به ترې راووتې. اوهو کرامت دی جي. خلکو به اوبه وڅکلې، چاله به څه پته وه چې بیګا یې خښ کړی. بیا به مخکې لاړل، مریدانو به ورته وویل ډېر وږي شوي یو، نو هغه ځای به یې راوسپړدلو، وی راوباسه د ځمکې د الله په حکم باندې میوې راوباسه. نو چې راخلاصې به یې کې میوې به تازه وې. خلقو به وی چې اوهو قرآن زده که، قرآن معجزات نبی له ورکړل، داسې معجزات یې ورکړل کله چې هغوی تمام ماران په ځمکه باندې واچول، دا پړونه ماران جوړ کړل. پروردگار عالم موسی علیہ السلام ته وی چې دا امسا گزار کا چې دا هر څه ختم کی، امسا گزار کا هر څه تیر کړل. جادو داسې شی کنه. نو الفرقان نه مراد معجزې دي، لعلکم تهتدون، دې د پاره چې تاسو لار ومومئ. اشاره ده چې تورات ورکولو کې مقصد هدایت و، چې دا خلق په نیغه لار باندې روان شي، او هر آسمانی کتاب کې مقصد څه شی وي؟ هدایت وي، چې دا خلق په نیغه لار باندې روان شي. او دا نورو کتابونو کې خلق و مقصدونه کرامات دی. یره جی د پلان کی بزرگ کرامتونه، د پلان کی بزرگ کرامتونه دا هیڅ شی. اول خو به رښتیاني او که رښتیا شي تاله څه فایده. زه بزرگ یم بالفرض، زه ولی یم، ما ځمکې نه میوې رایستي یا ما اوبه رایستي دي، یا زه په هوا تلی یم، یا مې ځمکه بره خېجولې ده، اسمان مې ښکته راکوز کړی دی، العیاذ بالله، هر څه شی مې چې کړي دي. نو ته چې زما صفت کوې تاله ورته څه پیدا میلاو شي؟ زما په صفت ته دا کار کولی شي؟ ته ټوله ورځ زما صفتونه وکړه چې یوره جي لوی ولي و اوبه یې رایستې، نو ته بیا راوباسې. هلکه ما که ما رښتیا کرامت ښکاره کړی نو ما به د الله، نو ته چې کرامت رانیسي خو عبادت راونیسه که، عقیده جوړه که، عبادت وکړه، کیدای شي الله ستا هم دعا قبوله کړي، کنی هسې څه فایده تعالی نه درکوي. او سورت مائدہ 44 نمبر آیت کې دغه صفت د هدایت راغلی دی د تورات د پاره، او بلکې هر منزل کتاب د هدایت د پاره الله را لیږي. نو الله فرمایي وَإِذَا آتَيْنَا، او کله چې ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان او فرق کوونکې معجزې د حق او د باطل په منځ کې، لعلکم تهتدون، د دې د پاره چې تاسو لار وموندئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، کله چې وویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته، یا قوم، ای زما قومه، انکم
یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړه دے انفسکم پځانو خپلو باندې باتخاذکم په سبب د نیولو ستاسو العجل سخیلر پخدای یعنی تاسو چې سخه پخدای ونیو ځان سره مو غټ ظلم وکړو نو فتوبو پس توبه وکړئ الی بارئکم پیدا کونکي خپلتا چاچه پیدا کړی هغه تر جوشه سرخ کته توبه وباسه څنګه توبه وباسه فقتلوا انفسکم وجن ځان خپل ذالکم خیر لکم دا توبه کول ستاسو د پاره غوړه ده فقتلوا انفسکم څومره سخت خبره ذالکم خیر لکم دا توبه کول ستاسو د پاره خیر لکم ورد تاسو لرا عند بارئکم پنزد پیدا کون کستاسو فتاب علیکم پس تو بے قبول اکڑستاسو انہو یقینا اللہ والتواب الرحیم خاص آغا دیر توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے دیکھی پنزم نعمت خاص ذکر کئی اللہ اشارہ دا اور ربط دے آیت کریمہ د مخ کے سرا نعمت خاصہ پدی کی اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم عفد سزا ذکر کئی ربط دارے چی تورات سبب شو د توبے د استلو د پارا او بیا سبب شو د سزا د تخفیف د پارا کلچ موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تلاڑ اللہ نے کتاب راوڑلو دغا قوم غوختے ہو چی منگل کتاب پکار دے موسیٰ علیہ السلام چراغ یارانو نوے کار کڑے سخیت عبادت شروع کڑے ہوئے زمانگا رب دا دے ننم ہر کلی کی سخے دے چاہ دا قبر نسخے جوڑ کڑے دے چاہ دا جنڈے نسخے جوڑ کڑے دے چا د یو پیر نسخه جوړ کړي چا د یو مولا نسخه جوړ کړي څه مطلب خو عبادت کیږي تاویږي را تاویږي ولا خلق موسی علیہ السلام غصه نه پسې تحقیق وکړي دا شرک ولې وشه خپل ورور په ګیره کې ونیو پیغمبرو یعنی شرک دومره لوی ګناه چې هارون علیہ السلام د ګیره نه راونیو پتہ ولګی دا چې هارون علیہ السلام خخواری کړي وا خدا قوم جاهل ودا خبره نه ومنلې هارون علیہ السلام بے گناہ ثابت شو نو اذ قال موسی لقومه دا لقومه کلام د خطاب د پاره ده او قوم جمع د امرؤن دا بغیر د لفظنا اطلاق کیگی پا نر او پا خضو دوارو باندے عرف کی قوم هغا خلق توئی چی داغا نسبت یو مشر تکیگی مشر یوی دنیاوی اعتبار سرا یا دینی اعتبار سرا اگر کا نسب کی نہیں لکد لوط علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام قوم چی دے دا اغود نسب ننو خو چون کے مشر یو نو دیو جنورتا قوم وائی یا قوم دا خطاب آگا چاہتا دے چاگی عبادت دسخی کرے ہو یا قوم اے زما قوم یعنی حقو خلقو چا شرک کرے دے انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کرے دے اخبرو جانونو باندے گناہگار چکل گناہو کی نو د ثواب کم شي او یا ځان مستحق د جهنم وګرځي نو دا ظلم دی ځان سره کنه ځکه ورته وی چې تاسو ظلم کړی په ثواب مو کم کړی دی یا د جهنم مستحق ګرځیدلی په څه شي باندې مو ظلم کړی دی د ظلم سبب او وجه صدا باتخاذکم العجل په نیولو د سخی سره چې سخی مو نیولې دی الہن پخدای باندې بعد سببیت د پارا دا او دویم مفعول پټ د الہن اتخذتم العجل الہن
تاسو سخیونی ولو په خدای باندې انکم ظلمتم دا خاص عبادت حق چاله ده چې نا دا خاص خطاب حق چاله ده چې چا عبادت دسخی کړي ده نو فتوبو الی بارئکم تاسو توبه و باسه خپل پیدا کونکی تا دے آیتنا معلومیگی چی دوی تا اللہ دعوت د توبه ورکی نو دینا معلومیگی چی مرتد تا دعوت د توبه جائز ده اگرچہ اختلافات پا دے مسئلہ کی ڈیر دی خود دے آیتنا ظاہر ندا معلومیگی چی مرتد تا دعوت د توبه جائز ده او دا هم ثابتیږي چې د مرتد توبه قبليږي ځکه چې داخل مرتد شوی وګن اسلام نه پسې څخه په خدای ونیو دیتا ارتداد وای بیا ورته الله فرمایي چې توبه وباسه او بیا دوی توبه وباسله الله معاف هم کړل دینا معلومیږي چې دعوت د توبه هم جایز ده مرتد تا او د مرتد توبه هم قبليږي اگر چې مسله اختلافي ده ما درته وي بارئکم دا دا برعن و تلی دا اللہ نوم دے پا نومونو کے برعا باری داوے لیکی گی حق ذات تا چاگا پا پاکوالی دا برعا پا پاکوالی او پا جداوالی باندے دلالت کوي معنا د جداوالی او د پاکوالی پا کے پرتا دا یعنی باری اون حق ذات چاگا پیدا کوي مخلوق پاک دا عدم تناسب دا اعضاؤنا یعنی دا سے مخلوق پیدا کوي چې داغو اندامونه ګډوډ نه دي تناسب دا اعضاؤ دے پوزه پناپ دا سترګې پناپ دی سره پناپ دے او څټه پناپ دے او لاسونه پناپ دی اوس کچری دی یو سړی ګوته لس لس غزاوي څنګه وبدي لګي خلی ډیر غټوي څومره وبدلږي دي یا سترګې ډېرې غټې وي څومره وبدلږي ځکه چې ډېرې ښځې خو نه ډېرې ښځې کا ډېرې غټې سترګې خو چې د ښځې کې صفت نه دی کڅو کوئی چیرې دی ښځې سترګې ډېرې زیاتې غټې دا صفت نه دی او مناسب سره غټوا صفت ته دا الله انسان له ورکړی دی نو دا اندامونو کې تناسب اللہ را لے گلے دا اغا پیدا کون کے دے چھ مناسب اندامون والا انسان پیدا کئی او بلکہ یو شکل دا بل شکل نہ جدا پیدا کئی طول دنیا کی کروڑنا اربنا خلق یو قسم پوزے او یو قسم مخ وسترگی خود یو بل نہ جدا ہے یو بل سره غلطی گی نا ہر سڑی کی نشان بدل دے خلق کی پی جنی چھ دا پلانے دے او دا پلانے دے حالانکہ پکار دے چھ سڑی اڑو پہ جاندل ہے نا دا شکلونو کے تفاوت سرد دی چھ اندامونو کے تناسب دے خو بیا ہم پہ شکلونو کے او پہ اخلاقو کے تفاوت دے دا دا رب العالمین کمال دے دے کے اشارہ ورکی چھ دمرا لوی اللہ چھ تاسوی دمرا خیستہ پیدا کری ہے دمرا کمقل و دمرا احمقانی چه تاسو یو خان ناکارا شیطا عبادت کہے جانا سخیر ہے دمرا ہم نا پوئے گے چه پخی چلور دیو لکے دا او زناور دے اللہ تا چمرا خیستا پیدا کرے او تا عبادت دسخی کہے نو فقتلو انفسکم وجنے زانو نخپل دی کی دو تفسیر مفسرینو ذکر کری یو دا دے چی اصل تو بچوا آغا د خلیوا او د زڑوا چی تاسو پا زڑ سرا و پا خلی سرا تو با باس ہے خود دی تو بھی اتمام او تکمیل چی دے آغا با کی گی پا مرگ سرا لکه زمانگا پا شریعت کی کم سڑے قصدن چوک مڑ کی نو آغا با قصاصن قتلی گی اگرچہ تو با اصل کے دخلے دا دا سڑے با اللہ نے معافی اغوڑی اللہ ز گناہگار یا ما معاف کا خود تش پا توبے با دا سڑے نہ معاف کی دا قصدن یو سڑے وجلے دے نو دا سڑے با قصاص کی گی ام پکی دا توبہ بالا پورا کی گی چی دے قصاص او یا اخپل وارثان ہو بخی
معافی ورته وکړي د قصاص، یا یو سړي باندې زنا ثابته شوه، 4 گواهان ور باندې تیر شول، نو دا سړی به اوس په خوله باندې توبه وباسي، خو توبه یې یوازې په خوله باندې نه پوره کېږي چې تر څو پورې د سنګسار نه وي شوی. نو لکه څنګه چې زمنګ شریعت کې متمم مرګ دی، دغسې دوی ته اصل توبه فقتلوا انفسکم، دا قتل د نفس دا صرف اور صرف تتمیم او تکمیل د توبه ہو. نو لہذا یو تفسیر دار ہے، خو دواړه لازم ځکه دي چې اسه یعنی توبه په خله باندې هم لازم ده او قتل هم پکې لازم ده، ځکه چې دینه بغیر توبه مکملیږي نه. دویم تفسیر دار ہے چې توبو کې د خله توبه مراد نه ده، یعنی د خلق باندې په خله باندې توبه وستل نه لازم، بلکې ځان وجل په لازم چې ځانونه به وجنه اسه بم توبه نه قبليږي. نو په دا توبو کې عزم د توبه ده، یعنی تاسو ځانونه تیار کې توبه لام. فقتلوا بیا د توبو د پارا تفسیر شي، یعنی توبه عین قتل ده، په جبه باندې توبه نه ده. نو فقتلونا مراد ځان قتل تسپارل دی، فقتلوا انفسکم ځانونه وسپاره، ځان وجلو د پارا، بشرطه چې فقتلوا خطاب مجرمانو توي، فقتلوا خطاب مجرمانو توي، نو بیا بفقتلون مراد قتل تسپارلوی او انفسکم نب مراد خپل جانو نوی، یعنی خپل جانو نو وجنه قتل ته وسپاره. او که فقتلو کی خطاب هغه مومنانو توی چې هغه غیر مجرمان دي. اصل کې دې ځای کې کلی شتا سو باندې اشتباه راشي پوه نشه، یا خو دا سے حکمو چې دا کمو کسانو شرک نه دی کړي، سخی عبادت نه دی کړي، دا کسان دی ولګي، کمو کسانو دا دی قتل کی، یعنی توری دی بے گناہ خلق راوالی، او دا کمو چې شرک کړي دا دی قتل کی، نو بیا به توبه قبول شي. یا دا سوا چې مجرمانو ته الله توری راوا یو بل وجنه بیا به مو توبه قبول شي. نو که فقتلو کی خطاب بے گناہ خلق توی مومنانو توی، نو انفسکم نبا مراد بیا هم جنس وی، چا شرک کړي واغه هم د دې مومنانو د جنس نه هو کنه، هغه بنی اسرائیلو کنه قوم یو. یا فقتلوا خطاب د مجرمانو تا، یعنی تاسو دا کم چا چې شرک کړي ده دغه تاسو قتل کې انفسکم ځانو نخپل، نو بیا بد دي انفسکم نام دغه خلق مراد وی. یا بیا فقتلون مراد تقاتل وی د یو بل، یعنی یو بل وجنه، یا ځانو نو وجنه یا یو بل وجنه. بعض علما وی چې دوی قتل ته تیار شول، توری رواغسته میدان ته وتل، بس الله جل جلاله ورته قتل معاف کوړ، څوک مړ نشول. خو څو علماء کرام وی چې نه دا ضعیف قول ده، کنی لگی دا ځکه چې الله نعمت ذکر کوي، نو چې کله او وجنی نو بیا بس نعمت شي، خو چې د وجلو نه معاف کی نو دا بلوی نعمتي کې دی شي داسي. او دام کې دی شي چې بعض کسان وجلی بیا ورته الله تخفیف کړی وي چې بس کسان مړ شول دا نور ما معاف کړل. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، دی کی ترغیب دے توبه تا چې تاسو له خو بدا وجل ګران ښکاری، خو دې کې تاسو له فائدہ ده. ګوره دې امت باندې دا څومره لوی کرم دی، زمنګ توبه څه ده؟ یا الله توبه، او دا یو بل وجل من سره څومره اسانی ده، خو منګه بیا هم نه من. فتاب علیکم، نو الله تاسو توبه قبول کړه. دلته توبه په معنی د تخفیف باندې ده چې تاسو ته الله توبه، یعنی څه کسان وجل شول او څه کسان الله معاف، تخفیف وی دیته چې اسانی در باندې راوست.
اعداد کې والدي څو کوئی په دې ورځ باندې دومره زره خلک قتل شو، څو کوئی دومره زره خلک قتل شو. دا ټولې بې تحقیقه خبرې، صحیح روایت په دې کې نشته. او بنی اسرائیلو دا روایاتو کې کثرت د قتل د دې دپاره ذکر کړی دی چې هغوی خپل فضیلت ذکر کوي چې دومره لږو څلورو پیړیو کې وګوره موږ دومره ډېر شوي وو چې دومره مړه شو. هېڅ صحیح دلیل نشته. خو مړه شول چې څومره مړه شول الله ته به پته وي. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله خاص توبه قبلونکی او رحم کوونکی. لفظی ترجمه ګورئ دوباره. ثم عفونا، بیا معافی وکړه منګه، عنکم تاسو ته، من بعد ذالکا رستو د دې ګناه کولونه، لعلکم د دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر وکئ. وَإِذْ آتَيْنَا، او کلا چې ورک منګه موسی علیہ السلام تا الکتابہ کتاب یعنی تورات، والفرقان او فرق ان کی معجزے د حق و د باطل منس کی، لعلکم د دې دپاره چې تاسو تهتدون لارو موندئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، او کلا چې وویل موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا، یا قوم اے قوم زمان، انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی دی، انفسکم په ځانونو خپلو باندې، باتخاذکم په سبب د نیولو ستاسو، العجل اسخی لرا په خدای، فتوبو پس توبو کے الی بارئکم پیدا کونکی خپلتا، فقتلو نو وجن انفسکم زانون اخپل، ذالکم خیر لکم، ذالکم دا توبه کول ستاسو، خیر لکم ورد تاسو لرا، عند بارئکم پنزد پیدا کون کی ستاسو، فتاب علیکم نو توبه قبول کړستاسو، انه چې یقینا خاص اللہ هو التواب، خاص هغه ډیر توبه قبلونکی دی، الرحیم رحم کوونکی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ زمنگ دا وڑو کے ٹولگے، یا اللہ زمنگ دا کم تعداد والا خلق رب چستا کلام دا اوریدو د پارا یا کورونو کی ناستی یا جماعت تراغلی دی، ربا تمام گناہوں نے معاف کا، ربا دا ہر قسم مشکلاتوں نے وساتا، ربا دا فتنو دور دے دا وڑو کے ٹولے، ربا دا ہر قسم فتنو نہ وساتا، ربا دا وائرسو دا وباگانو او دا بیماریو او د فتنو دور دے، ربا دا ہر قسم وائرسونو نے پامان کے وساتا. یا اللہ دا عقیدو برانون دی، یا اللہ دا باطل و عقیدو بہتات تے، ربا استا دا کلام پا برکت دا غملگری چی ہر جے پوری دا دا اللہ کلام درس واوری، یا اللہ دا ہر قسم باطل و عقائدو نا پامان کے وساتا. یا اللہ دا شرکیات و بدعات و رواجونو نے پامان کے وساتا. یا اللہ سوکم چی دا درس آوری دا نیٹ پستر گیاوری یا مخامخ گوری او یا کورونو کی آوری، خدایا پاک دا عمل کولو توفیق ورت نصیب کا. یا اللہ کد چا کورونو کی بیماران وی دا خپل کلام پا برکت و تا شفا ورکا. یا اللہ کد چا چوک مسافر وی، یا اللہ استاد لویو لویو نمونو پا خاطر یہ پڑکو منگولو خپل وطن تراولا. اے اللہ کد چا مردگان شوی دی، رب استا د کلام پا برکت مغفرت نصیب کا. یا اللہ پسمندگانو لے صبر ورکا. زمنگ یو ملگرے دے پتنگی کی دا غم مور و بیمار شوی دا دعا ورتاو کہ یا اللہ تول شفا ورکا. یا اللہ غینا علاوہ چی دا چا کرونو کی بیماران دی امراض دی شفا ولا ورکا. یا اللہ چی سوک غریبانان دی دا حلال و کار روان کا. اے اللہ کد چا ودون نشتا نکمل ودون ولا ورکا. اے اللہ کد چا اولاد نشتا نکمل اولاد ولا ورکا.
پروردگار عالم چې څوک بے څوک دی یا الله ته د هغوی اسره جوړه شه یا الله زمون کلی زمون قوم کې اتفاق او اتحاد راولا یا الله زمون مدرسه او جماعت د دین مرکز وګرځوا یا الله چې چا موږ سره احسان کړي دی یا کوي یا الله هر قسمه خګړې موږ سره کړي دا رب تور سره احسان وکا رب مال و اسباب و عمر کې برکت واچوا رب بے عزت او تکلیفاتو نه وساتا یا الله چې کوم خلق زمنګ مخالف دي پروردگارا هغه به د دین په وجه خلاف کوي پوي بنوي یا الله د قران او د سنت په خواګوي ماړکا یا الله صحیح عقیده په خزو نرو کرا والا یا الله صحیح عقیده په خزو نرو کرا والا یا الله ورمړو کې دشمنه په دوسته بدلې کا یا الله زمنګ ملک امن را والا یا الله تمام اسلامی ملکونو کې امن را والا یا اللہ افغانستان نا کفار ظالمان و باسا یا اللہ فلسطین نا اسرائیل و باسا یا اللہ کشمیر نا ہندوستانیان و باسا یا اللہ چکمزے کی مظلومان مسلمان د چا پنجے لاندیوی تے آزاد کا یا اللہ تد مجاہدین و ملگریشا یا اللہ تد تبلیغیان و ملگریشا یا اللہ تد درس قرآن د کون کو د خورون کو ملگریشا یا اللہ کم خلق چه حق مسئلہ منی یاوری بلتے رسوی تے ملگریشا یا اللہ چه سوک د حق مسئلے خلاف کوي ته ہدایت ورتاو کا یا اللہ زمن کلی کی چه چا لاس پر تکڑے دے یا زمن شاگردانو کی پہر ملکی چه لاس پر تکڑے دے ربا حاجتون شرعی پورا کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا